دا ډېر قیمتي ټیم یې ښه دا ماښام نه دی چې دا ورځ ځي او شپه راځي دا ډېر قیمتي ټیم دی دا ډېر غټ د انقلاب ټیم دی خدای غټ انقلاب راولي دغه ټیم کې وایه خدایه چې ته دې عالم کې انقلاب راولې نو زما دا زړه دی یاره خدایه په دې کې مې انقلاب راوله که نه دا دومره لوی انقلاب راولې تور مزې راخور کې او سپین مزې لاړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلی بیبی ته وایي ام سلمې رضی الله تعالی عنها ام سلمې دې ټیم کې دعا کوه ښه چې کله دا اذان وشي او جواب ورکې چې کم اذان درته نږدې خواتی د هغې یو جواب ورکوئ د ټولو خو سړی نشي ورکولی نو دقه ټیم کې دعا غواړه دا د دعا د قبلېدو ټیم دی چې دا یو اذان جواب ورکې او دا مؤذنین نور اوازونه کوي یو وی الله اکبر بل وی اشهد ان لا اله الا الله دا ټیم ډېر قیمتي ټیم دی دغه ټیم کې دعا کوه چې اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی خدایا شپه دې راله ورځ دې لاړه خدایا شپه دې را مخامخ کیږي ورځ دې ځي دا څومره د لوی انقلاب ټیم دی خدایا ما کې به انقلاب را نه ولې خدایا زما دا ژوند به بدل نه کې الله ما به ځان ته نږدې نه کې نو اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک خدای شپه دې لاړه ورځ دې لاړه او شپه دې راله و اصوات دعاتک خدایا ستا د لویۍ داعیان اوازونه کوي خدایا ستا لویۍ چغې وخیل شي خدایا د هر طرف راځي الله اکبر بل مؤذن وی حی علی الصلاة بل وی حی علی الفلاح بل وی الله اکبر خدای د مؤذنینو د اوازونو ټیمونه دي خدای ستا د لویۍ ټیمونه دي فاغفر لی خدای زما ګناهونه معاف کا دا ډېر قیمتي ټیم دی دقه ټیم کې دعا کوئ الله قبلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلی بیبی ته دا دعا وښودله ښه دا دعا کوه خیر دی عربی کې نه درځي وایه خدایا شپه دې را مخامخ شوله او ورځ دې شا کړله او مؤذنین ستا لویي بیانې خدایا زما ګناهونه معاف کړي نو الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت الله لره دي نو تاسو ما سره مخلوق برابروئ ما خو ټول صفتونه د الوهیت ما لره دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر بلکې زیات د دې خلقو نه په دې نه پوهي دوی د شرک په دې انجام نه پوهیږي چې دا ډېره لویه ګناه ده ته انسان د انسان سره په یو شي کې شریک که ته دا څومره بد ګڼي نو ته د الله سره د الله په خدایۍ کې مخلوق شریکوي فرمایي فلا تضربوا لله الامثال مه بیانوئ د پاره د الله مثالونه یعنی شریکان ان الله یعلم بشک الله خپوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ضرب الله بیانی الله مثلا یو مثال عبدا مملوکن چې یو بنده وي مرئ غلام وي لا يقدر على شيء او هیڅ طاقت نه لري په هیڅ څیز باندې ومن او بل کس اغا دے رزقناہو چی ورکڑی مونگ اغا تا مننا د خپل طرف نا رزقا حسنا خیست رزق فهو ينفق او دغا کس خرچ کئی منہو د دی رزقنا سرن و جہرن پپٹ او پخکارا حل یستوون آیا دی برابر کے دیشی الحمدللہ طول صفتون د الوہیت خاص اللہ لردی بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ زیاد دی خلقنا نپوہیگی